بسم الله الرحمن الرحیم. غیور جان تاسو ته مخاطب ما په دې نننۍ ویډیو کې صرف او صرف د خپل د زړه د درد د اظهار کو چې د پاکستان نه تر د اوسه پورې چې کله نه د حکومت راغلی دی د 9 اپریل نه واخله تر د دسمبر د 24-25 تاریخ پورې اوسه پورې 7.5 لک کسان د پاکستان نه هجرت وکړو او هغوی لاړل. په دې کې 72,000 کسان داسې دي چې هغه ډاکټران، انجینران، سافټویر انجینیرز، آی ټي سپیشلیسټ دا کسان زموږ نه لاړل. د هر ملک او د هر قوم د هغوی اساسه او د هغوی ایسټ چې کوم دي هغه نوي کول دي او په نوي کول کې بیا تعلیم یافته طبقه، په تعلیم یافته طبقه کې بیا د ټولو نه زیات هغه کسان چې کوم ایکسپرټس دي نو دغه ایکسپرټس زموږ نه لاړل او روان دي روزانه ځي. دا ولې ځي؟ د دې وجه څه ده؟ د وجه بېچیني ده. هغه بېچیني زمونږ د حکومت هغه عدم استحکام هم دی او هغه عدم اعتماد هم دی. په دې حکومت باندې هم د خلکو عدم اعتماد دی او څه هغوی د عدم استحکام طرف ته روان دي ورسته ورځه. ځکه چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو تر د اوسه پورې په دې 9 میاشتو کې هغوی د عوامو دپاره داسې څه سټپس وانغستل، داسې څه قدمونه وانغستل چې په هغې باندې عوامو ته ریلیف میلو شي. که هغه د مهنګایۍ په صورت کې وي، که هغه د ډالر د استحکام په صورت کې وي، که هغه د غربت د میټاولو په صورت کې وي، که هغه نور د انسان د ضروریاتو سره ټچ سیزونه دي. هغه یو سیز لا اوسه پورې دی حکومت چې کوم دی هغه طرف ته توجه نه ده ورکړې او په دقې وجه باندې زمونږ نه دا نوي کول روان دی. عمران خان د دې دپاره هغه نوجوان سکیم پروګرام شروع کړی، د هغې دپاره هغوی به اکثر لا قرضې ورکولې او څه هغوی د دې آی ټي دپاره په بعض دغه کې انسټیټیوټس کې هغې دپاره هغوی انټرنشپ شروع کړی او دا کورسونه به یې ورته فری پړاول. هغه ته چې څونه پیسې ریلیز شوي وي نو بیا دا حکومت چې کله راغی هغوی ورته هغه پیسې بندې کړلې او اوس هغه پیسې نه ریلیز کیږي او هغه اوس په هغې باندې بندیز ولګېدلو، بس بند شول. نو زیات تر ډسهرډ شو زمونږ دا نوي کول او دا نوي نوجوان نسل چې کوم دی زمونږ هغې نه هم لکه بدزن شو د دې حکومت نه چې یاره دا زمونږ دپاره څه کول نه غواړي. بل د خط غربت نه چې کوم لکیر ده زمونږ د خط غربت هغه لکیر د هغې نه ورسته ورځه خلک لاندې را روان دي. هغه میډل کلاس یا اپر میډل کلاس چې کوم دی هغه هم اوس د لوور میډل کلاس طرف ته را روان دي، هغوی هم لاندې رالل. دا عدم استحکام او دا بېچیني چې کومه ده دا زمونږ د دې ملک د تباهۍ دپاره دا یو غږ دی. هغه وجه څه ده؟ هغه وجه دا ده چې زمونږ الحمدلله په پاکستان کې تقریبا 35% خلک چې کوم دي هغه نوجوانان دي، هلکان جنکۍ دواړه. په دې کې دا ایکسپرټس خلک چې کوم دي دا تقریبا 12% دي. نو 12% دا کسان چې کوم دي که په دې کې مونږ نه اوسه پورې 5% هم تلي، که مونږ نه 6% هم تلي، که 7% هم تلي، الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې دومره تلي وي. خو که دا مونږ نه تلي وي دا زمونږ دپاره د المیې خبره ده، دا زمونږ دپاره د افسوس خبره ده. مونږ تباهۍ طرف ته روان یو ځکه چې زه به بیا دا آی ټي ایکسپرټس او دا ډاکټر او دا انجینیر دا به مونږ بیا د کوم ځای نه راغواړو او که راغواړو هغه به بیا مونږ په کومو پیسو راغواړو؟ هغوی له به مونږ هغه پیسې او هغه قیمت ادا کولی شو چې کوم قیمت هغوی بیا غواړي. زه به بیا هغه ادا کولی شم. زما په هسپتالونو کې به بیا چې زما ډاکټران نه وي، ما سره د پښتو د لینګویج والا خبرې کولو والا کسان نه وي، مال انګریزان نه شي مثال هغه مونږ ته رام کي پرووایډ هم کي ماته حکومت، نو بیا به سره زه خبرې څنګه کوم؟ زه به سره خپل تکلیف هغه دک درد به سره څنګه شیر کوم؟ دغه شان انجینیرز دي، دغه شان دا نور محکمو والا کسان چې کوم دي یا دا کم نور پروفیشنز دي دا یا زما ټیچر دی نو هغه به زه کوم دی نه بیا پرووایډ کوم دی خپلو ماشومانو ته. نو د دې په باره کې د دې حکومت دپاره دا سوچ پکار دی چې یاره مونږ د خپل نوي کول چې کوم دي دا یوټیلایز کو، دا مونږ په یو پایپ لاین کې دې دپاره داسې یو منصوبې راولو چې هغوی د هغې طرف ته ذهن وي او هغوی بیا په دقې خبرو باندې عمل وکړي او هغه زمونږ په کار راشي، زمونږ د وطن زمونږ د خاورې د دې په کار راشي. نو چې اوس د اغیارو په کار راځي او هغوی ولې پیسې ورکوي، مثال که هغوی په کار راولي مو هغه ولې پیسې ورکوي نو زما د پاکستان تاوان خو شو که نه؟ زما د پاکستان ته خو نقصان ورسېدو که نه؟ نو دا خبر مې یو د مخې نه تیر شو، د هغې په باره کې مې تاسو ته دا ګزارشات پیش کول او خپل دا التجا چې کومه ده دا د حکومت طرف ته پیش کوم چې یاره د دې په باره کې هم څه سوچ وکړې. ځکه تاسو اوس راغلي یې نو اوس حکومت
تاسو په لاس کې دی. نو چې سونم د حکومت ریلیټډ خبرې وي اب موږ اوس هم تاسو ته کوو، که په تاسو ښه لګي او که بد لګي دا به تاسو تنقید ګڼئ، خو موږ د تنقید په شکل باندې تاسو ته نه کوو. موږ تاسو ته د دې لپاره کوو چې دې موږ له حل روباسئ، ځکه چې نن 7.5 لک لاړله بله ورځ لا که بل ګراف داسې راغی یا داسې سروې راغله او په هغې کې تقریبا 15 लाख لاړ شي، 20 लाख لاړ شي، 30 लाख لاړ شي، 40، نو څه به وکړو موږ سکولی نشو. خو موږ د هغې دپاره داسې منصوبې او داسې څه خبرې او داسې کارونه هغه ول روانولی شو. بل د نواز شریف د حکومت دا د ټول نه غټه یو قسم لا کمی وي او د المیه وي اکثر لا چې دی پیلی ټکسي طرف ته او دی ټکسانو مکسانو طرف ته ځي. نو دی خو اکثر لکه عمران خان ته بعض خبرو پیغور ورکوي، خو لکه دا پیغور که مونږ اوس هغې لم ورکو چې تاسو هم زمونږ دا نوي کول چې کوم دی هغې نه تاسو ټکسي ډرایوران به بیا جوړوئ، لکه ستاسو بیا به همدغه منصوبه وي چې یاره بیا به له ټکسیان ورکوئ. نو هغه اکثر له هغه ټکسي خلک واخلي او هغې بیا چلی نه او بیا ځان له خرڅ کړي، بیا په هغې باندې ځان له څه کاروبار شروع کړي. نو ښه خبره دا ده چې کاروبار طرف ته وله مواقع زیاتې کېږي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.